ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت په رڼا کې سوال او دغه جواب پېښور نه زمونږ یو ورور دی هغه تپوس کړی دی تپوس یې دا کړی دی چې مفتی سي محترمه زه عالم نه یم داسې علم وغیره ما نه دی کړی ما سره صرف په کور کې د خوبونو کتاب دی د خوبونو د تعبیر کتاب دی په اردو کې ډېر کتابونه شته دی او یو کس چې خوب وویني نو آیا زه دغه کتاب نه هغې کس له تعبیر ورکولی شم که نه شم ورکولی ګورئ دا یاد لرئ صرف جواب دا دی چې صرف د خوبونو تعبیر دا په کتاب کې نه دی داسې ډېر شیان په کتاب کې دي که زه ووایم چې میډیکل چې کوم قواعد دي کوم سبق دی هغه هم په کتابونو کې دی د قرآن تفسیر هم په کتابونو کې دی فقه هم په کتابونو کې ده خلک یې ویلی هم چې په اردو کې هم راغلی انجینیرینګ چې کوم کورس دی هغه هم په کتابونو کې دی بایو فزیکس کیمسټري چې څومره دا سبجیکټ دا هم ټول په کتابونو کې دي همدغه رنګې سی شو داسې نور فیلډز کې چې څومره دا هم ټول په کتابونو کې دي نو آیا مونږ تاسو دا نور کتابونه بغیر د استاد نه چرته چاته خولی دي یا جرأت کولی شو نشو کولی هر یو فیلډ سبجیکټ هر یو مضمون کې چې مونږ تاسو یو مضمون زده کوو یو سبجیکټ زده کوو نو هغې دپاره ځان دپاره استاد ګورو هغې نه خپل ځان پوی کړو مهارت حاصل کړو د هغې نه پس چې کوم دی نو په هغې کې بیا مونږ تاسو بل جواب ورکوو ټیچینګ ورته کوو لہذا د غرور ته زما دا خواست دی چې داسې ډېر شیان په کتابو کې دي بیا به ته سبا له ووایې چې یاره زه تفسیر د قرآن کریم چې دی د اردو تفسیر نه چاته کولی شم نه چې ستا څو پورې تفسیر کې استاز نه ته چاته تفسیر نشي کولی چې تا څو پورې په تعبیر کې استاز نه ته هغې پورې چاله تعبیر نشي ورکولی چې تر څو پورې ستا په میډیکل کې څوک استاز نه ته هغه پورې چاته دوایي نسخه انجکشن نشي لګولی په همدغه طریقه باندې دغه ټول چې څومره فیلډز دي دا واخله نو هېڅ کله چې چا سره د خوبونو تعبیر کتاب وي عالم نه وي او پوهیږي په نه او صرف لکیر کې فقیر وي او په اردو کې څه وي او چا خوب لیدلی او دا په هغې باندې اورفټ کوي نو دا ګوره خوب چې دی دا د حقیقت نم دی دا مبشرات او زیارین دي او چې کوم تعبیر وزي په خارج کې په دنیا کې الله تعالی هغه رښتیا کوي خدا نخواسته داسې تعبیر به دی ورکړی چې هغه تعبیر به وي نه او تا ته به ښکاري دې وجه نه د خوبونو چې کوم معبرین شپږ امامان دي په هغې کې یو علامه ابن سیرین هم دی نو هغه نه چا تپوس وکړو یو کس تر تپوس وکړو چې ما خوب لیده چې په خوب کې زما د کټ لاندې اور بلي علامه ابن سیرین ورته فرمایي چې زر دغې کوټې نه وځه کوټار باندې راغورځېږي هغه سړی چې وته کوټر وغورځېده سبا له بل کس راغی بعینه همدغه خوب یې بیان کړ ورته فرمایي صاحب ما خوب لیدلی دی چې په خوب کې زما د کټ لاندې اور بلي علامه ابن سیرین ورته فرمایي چې ستا د کټ نه لاندې خزانه دفن ده دا ځای راوکنه تاله به خدای پاک جل جلاله خزانه درکه هغه چې کټ نه لاندې هغه ځای راوکنسته نو په هغې کې خزانه وه شاګردان ورته وایي چې یو کس یو شان خوب لیدلی یو کس خوب ویني چې کټ نه لاندې زما اور بل دی تا ورته چې په تا باندې کوټه راغورځېږي بل کس خوب ویني چې زما د کټ لاندې اور بل دی تا ورته وایي چې دغې کټ لاندې خزانه ده او چې وې کته خزانه وه نو یو شانته خوب او تعبیر جدا جدا نو دغسې فرق وي ته به د یو خوب یو شانته تعبیر ورکړي علامه ابن سیرین ورته فرمایي چې کوم یو کس اول کسو او خوب یې کتلی چې زما د کټ نه لاندې اور بل دی هغې کس په اوړي کې دا خوب لیدلی په اوړي کې او په اوړي کې کټ نه لاندې اور لګېدل دا ګرمي او نقصان وي نو دې وجې نه ما ورته چې کوټار باندې راغورځېږي خو چې کوم یو انسان دغه بل کس خوب لیدلی او چې ما د کټ نه لاندې اور بل وي دغه کس دا خوب په ژمي کې لیدلی او په ژمي کې د کټ نه لاندې اور لګېدل دا ګرمایش نفع بخش فایدهمني نو ما هغه ته ووي چې ستا د کټ لاندې خزانه ده هغه راوکنه تا ته به خزانه میلو شي نو د موسم عمل و دخل هم په خوب کې شته نو دی وجه نه دیارلس شیان علما فرمایي چې هغې ته به ته ګورې کله چې څوک خوب ویني هغې عمر ته به ګورې چې غټ دی مشر دی که ځوان دی شادي شده دی که غیر شادي شده دی ټیم ته به ګوري چې په کوم ټیم کې لیدلی ورځې لیدلی شپې یې لیدلی بیا په ګرمۍ کې لیدلی په یخنۍ کې لیدلی دا کس سعید دی که شقي دی ډېر داسې شیان دي نو دیارلسو علومو شرط دی ټولو نه سخت څیز زه دا وایم چې عام انسان خو اسم تعبیر نشي ورکولی بلکې بعضې علماو نه به هم تپوس نه کړی چې د دغه فیلډ والا نه د تعبیر د استدلال د تعبیر خپل علما دي هر څوک د هغې تعبیر نشي ورکولی په علماو کې هم بعضې کسان د هغې تعبیر نشي ورکولی نو امی انسان خو به بیخي هم د خوب تعبیر نور کوي نو لہذا ستا د خبرې جواب دا دی چې تا سره کتاب پروت دی دا کور کې ځان سره کېده یا دا کتاب یو عالم دین ته هدیه کړه چې هغه تر فایده واخلي ته هېڅ کله چاله تعبیر نشي ورکولی چې تر څو پورې علم التعبیر ته علم نه حاصل کړی ته په هغې باندې څو پورې پوه شوی نه نو ته چاله تعبیر نشي ورکولی ګرانو کتونکو تاسو ته هم ما خواست دی چې تاسو به هم هر چا ته خوب نه وایئ هر چا نه به د خوب تپوس نه کوئ داسې انسان عالم نه به د خوب تپوس کوئ چې هغه د خوب په تعبیر باندې پوهیږي